بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب الجل ما رب نو موږ د صحیح قوانین چې نن دا شروع کړو پای کې درې قوانین موږ ویلو نه هي کې نمبر 1 ضربت والا قانون. ضربت والا قانون مختصر خلاصه ده چې کومه تا چې صرف علامه د تانیث وي یعنی ضمیر د فاعل وي نو په فعل کې ساکن کول او په اسم کې متحرک کول واجب دي. لکه ضربت د اسم د فعل مثال او ضربتون د اسم مثال ده. بیا په فایده کې موږ لیکلو چې څلور علامات د تانیث کې په فعل کې تای ساکنه او لکه ضربت تای مکسوره لکه ضربت او یا ساکنه لکه تضریبینه او یا نون مفتوحه. بیا منګه دویم نمبر قانون ویلو. دویم نمبر قانون ما تاسو چې بدی کې پریفانو کې لکه ضربت راځي ضرب نه ضرب نه نمبر 1 او ضرب نه نمبر 2. نو ضرب نه نمبر 1 قانون دا دی چې دوه علامات د تانیث په مخ کې ته علامات د تانیث وی کنه نو دوه علامات د تانیث په فعل کې راتل مطلقاً منلي. مطلقاً مطلب دا دی چې یو جنس دی که مختلف جنسونه دي. بیا د یو جنس د دوه علامات په فعل کې راتل دا خو لکه په کلام عربي کې نشته نه او د مختلف جنسونو چې راځي دا پر مثال لکه ضرب نه چې اصل کې ضربت نه وو نو تا او نون په دوه علامات د تانیث او زرالو نام حذف کو نو ضرب د جوړ شو واښوي. بیا په اسم کې چې حل نارواجي چې کله د مختلف جنسونو نه دا یو جنس نه کله مختلف جنسونو بیا جایز دي. لکه ضارباتون چې اصل کې ضارباتاتونو نو په ضارباتون کې دوه تاګانې را لې دوه دیو جنس نه دي یو ته حذف کړ ضارباتون دي او که په اسم کې راغلي وو او دوه د مختلف جنسونو نه بیا جایز لکه ضرباتون کې الف مکسوره پاکره کې او تا پاکره راغله نه جایز دي پوه بیا دغه دریم نمبر قانون چې دې ته ویل کېږي ضرب نه نمبر 3 ضرب نه نمبر 2. دا قانون عادله چې سلور حرکات پر لپسې په یو کلمه کې راتل مطلقاً منني. مطلقاً مطلب دا دی چې حقیقتا یو کلمه کو حکم یو کلمه حقیقتا یو کلمه کې راغلی لکه دې مثال د احرج چې بس کې د احرج او بعثر باطل کې بعثر او د حکم یو کلمه مثال لکه ضرب نه چې بس کې ضربانه حکم یو کلمه څه ته وایي نن لګي دا خبره لیکل چې حکم یو کلمه دي ته ویلېږي چې کلمه په اصل کې چې نه هغه دوه کلمې وي او د دوه ومنځ کې شدت اتصال وي دا شدت اتصال د وجه نه دا یو کلمه ګرځېدلې یعنی یو پکې فعل یو پکې صحیح فاعل لکه ضرب نه بریږي یو ضربه پکې فعل له نه پکې فاعل له لیکن د دوه ومنځ کې شدت اتصال له لہذا د دوه یو کلمه او کوس د څه و چې یو پکې فعل او بل پکې مفعول نو بای کې بیا څلور حرکات پر لبصیرت لشي لکه ضربکا دغه چې په ضربکا کې جنانو بریږي د فعل او د مفعول په منځ کې شدت اتصال نشته له پرې باندې پوه شوي. اوس مخکې څلورم نمبر قانون وایو. څلورم نمبر قانون دلیلوم دی ضربتم انتم والا قانون سنو مې ضربتم او انتم والا ما ته ګوره ما ته ضربتم او انتم تاسو په دې کې ویډیو کنه په دې هغه کلاس کې چې اسم متمکن دی یو اسم غیر متمکن دی تاسو شاته ودرګه خانه یو اسم متمکن دی یو سره اسم غیر او بیا اسم غیر متمکن اقسام تاسو ویلو دي چې هغه مضمرات او اسماء اشارات او اسماء موصولات او اسماء افعال او اسماء اصوات او مرکبات او اصوات شوې کنه نو هر هغه اسم متمکن دی قانون تعلق د اسم متمکن سره اسم غیر متمکن سره ما دوه اسانه خبره ده هر هغه اسم غیر متمکن چې د دې په اخر کې واو ما قبل مضموم راشي هر هغه اسم غیر متمکن په اخر کې سره راشي واو ما قبل مضموم راشي نو دغه واو سره د ضمیر حذف کول واجب دي. هر هغه اسم غیر متمکن چې په اخر کې سره راشي واو دغه واو سره د ضمیر حذف واجب دي. واښوي لکه دا انتم نه انتم دا بازل کو انتم بازل کې زو انتم نو انتم دا اسم غیر متمکن دی کنه اسم غیر متمکن په اقسام کې څه دی ضمیر او بیا ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مرفوع نو اسم غیر متمکن شو کنه ندی اسم غیر متمکن په اخر کې واو مقبل مضموم راغی نو قاعده دا قانون دی چې کله د اسم غیر متمکن په اخر کې واو مقبل مضموم راشي نو دا واو سره د ضمیر حذف کول واجب دي. دا واو چې سره ضمیر حذف کو حرکت پیرانه انتم دې جوړ واښوي دغه شان ضربتم دا بازل کو ضربتم په اخر کې راتم دی راتم څه شي
نوم وای نوم ضمیر نوم والا ضمیر مرفوع متصل سره ضمیر مرفوع متصل او ضمیر مرفوع متصل له مضمرات قسم ده کنه او مضمرات اسم غیر متمکن قسم ده کنه مدازرات هم پاسه کې څنګه سو پاسه کې لکه ګوره د دې هغه قاعده منګه چې جوړو کنه ضربت کنه نو دا قواعد څنګه چې دې سره تسنیه جوړو ما نو لکه الف وسره لګوما اځوان نه لګي نو بیا میم ورغوم ضربتما او چې د جمع سره جوړو ما نو فاکر کو سره ما د جمع لپاره واو لګو ضربتمو واغه واو اسم غیر متمکن په اخر کراله نو دا واو سره د ماقبل زمينه ما کو ضربتم ته جوړ خو شو به معنی ها ضربتم ته جوړ نو قاعده دا شوه چې کله د اسم غیر متمکن په اخره کې واو ما قبل مضموم راشي کله د اسم غیر متمکن په اخره کې دا واو سره د زمين حذف کول واجب دي دا واو سره د زمين حذف کول وای تاسو کله د اسم غیر متمکن په اخره کې واو ما قبل دا واو لکه ضربتم چې باصل کې سو او انتم چې باصل کې اوس ته بلی کې یو خبره ده سیوا د هو او د زون هو او زو لکه هو او زو نو بلی کې واو راغله ما قبل مضموم ده هو لکه مطلب هو منغو هو واو راغله ما قبل مضموم ده هو شوي واو راغله سره او اسم غیر متمکن ده کنه دو اسم غیر متمکن په کوم قسم کې ده اسم موصول نه دو په معنا ده الذي ها ذو په معنا ده الذي نه ده ها او هو دا اسم هو ضمیر ده نو بلی کوم هو ماقبل مضموم راغله ده نو چې دا او اسم غیر متمکن ده نو چې دا واو ختم کیو ماقبل ضمیر ختم کیو بیا په واسو او هغه څه په دې ختم کړی د کلمې لپاره کم از کم 3 سوزونه پکار دي 3 ټکي پکار دي څو پکار دي 3 نو چې دغه ته و قدم کې او ما قبل ضمت هم قدم کې څه به سره کې او شی ته ختم کول څه نو په هو وضو کې بدا قاعده نه چلیږي په هو وضو کې بدا قاعده نه چلیږي مسمى خبره شولا کله چې اسم غیر متمکن دا واو سره زمینا د فوتري سیوا د وقو د نه په هو وضو کې ولې نه چلیږي چې دا ختم کړو بیا کلمه نه پاتې کیږي بیا کلمه وسو پدې کې دا خبره ده چې کله موږ دا چل وکړو کنه چې دا موږ حذف کو خو چې کله بیا پدې اسم متمکن په اخر کې بدی سره ضمیر مرفوع منفصل ولګیدو سو سره ولګیدو ضمیر مرفوع منفصل پیژنې کنه هغه ضمیر ته لګيږي ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب متصل چې لپاره منصوبات راغلي هغه خپل فعل سره یو ځای نو چې کله د دې سره ضمیر ولګیدو کنه نو بیا هغه چې کومه ذکر بیا موږ واپس راوړو واجب کومه ذکر هم څه به راوړو لکه قرآن مجید کې قتلتموه واجب بریږي قتلتموه دا قتلتم څنګه ده څه څنګه ده او چې کله بدی کې د دې سره ضمیر ولګیدو ها ضمیر وسره لګیدو نو موږ هغه چې کومه ذکر هم واپس راوړو قتلتموه یا قرآن مجید کې نور مثالونه انلزمکموها نلزمکم د باصل کې سره نلزمکم نکم باصل کومو خدای اسم غیر متمکن باخره کو ما قبل مضموم راغی دا موږ حذف کو کنه ها او چې کله د دې سره موږ ها ولا کولا نو واجب کومه ذکر هو بیا واپس راغی انلزمکموها نور مثال وای لولا اذ سمعتموه قلتم ما سمعتموه اصل کې څنګه ده سمع هو موږ حذف کړو چې کله سره حواله کې بیا راغلو نو مثال وای سألتموه ليه فآتاكم من كل ما سألتموه اصل کې څنګه وشوي دا قاعده د فعل ماضي چې څومره هم د جمع مذکر حاضر صغیر ورټول کې چلیږي لکه قتلتم سمعتم فتحتم اكلتم شربتم فتحتم اكلتم دا ټول چې څومره صغیر ورټول کې چلیږي واښوي نو په دې قاعده
قاعده غوډه او چې کله اسم غیر متمکن په اخره کې وا ما قبل مضمون راشي ها نو دا وا سره ما قبل زمينه هذا بوتري واجب حکم قانون وجوبي سیوا د هوا او د زونه او هو په زونه بول نه چلیږي ځکه چې دې کې بیا کلمه نه پاتې او دا قاعده چې نو په دې کې دا چې کله د دې اسم غیر متمکن په اخره کې ضمیر د منصوب متصل وسره پیو شو ضمیر وسره څه شو پیو شو دا غوا چې کومه د کړه او په پیو پسلو پوه شو مې باندې دا وایو ملګری ماته بس وای حالي وچی نوم سره قانون ضربتم انتم على قانون واو سره ما قبل زمينه لك ضربتم كباسه انتم كباسه انتم سیوا د هو او زونه دا کله هو او زونه حذف ذکرنه کلمه او کله چې د دې سره ضمیر د منصوب یو شي ضمیر د منصوب سره یو شي کوم وجه نه حذف کړي واپس کړي ٹھیک شو پرې باندې پوښتنه تاسو ها پرې باندې پوښوي आवाज نه راځي بل قاعده چې کنه 5 نمبر دا ماضی مجهول والا تاسو ویل دا ها ماضی مجهول والا د ماضی معلوم نه د ماضی مجهول جوړولو طریقه سره او بابا څه ته وایي خبره کوي کله چې موږ نه ماضی مجهول جوړولو وړو نو فاکر مینه وزمور ما قبل اقل بکسرو نو سمره ورو مضمون مضمون بو واښوي نو سمره ورو یا بسکو مضمون بو متحرک حرفونه په مضمون کو نمازی معلوم نه نمازی مجهول جوړول طریقه ده د ماضی مجهول خلق قانون مدلینا چې کله موږ نمازی معلوم نه ماضی مجهول جوړول وړو نو فاکر مینه وزمور کو ما قبل اقل بکسرو کو اخرنه حرف په خپل حل پریو انو چې سمره ورو متحرک یا په مضمون کو دا مخ ویل شوی راکنه لکه د ضربانه وسو جوړي فتحنا قتلنا اکرمنا اکرما او دا یجتنبونا یجتنبو ماضی دا که مضارع دا مضارع نه څنګه ته جوړه دا ماضی نه کې جوړه پکاته یجتنبا وجودونه پوښوي څنګه قاعده ده کله چې موږ نه ماضی مجهول جوړاو قابل مینه برابر ته ځمې ورکو ما قبل اخر بکسرو اخرنه حق په خپل حال باندې څومره وګړو ته عارف بیا وسو ساګه په خپل حال باندې لکه د ضربانه وسو جوړ شي کرومنا دا فتحنا اکلنا دا استخرجنا استخرج دا دحرجنا دا بعثرنا دا صرفنا یاد بشي دا څنګه یو قسمه و یو کله چې موږ د ماضي معلوم نه ماضي مجهول جوړو فاکلمینه وربا زمو ورکو ما قبل اخر لباول په کسره ورکو او اخرنه هم په خپل هم په مضارع علاوه چې کوم کم متحرکاتونه او مجهول او حکم قانون او وجوبي قانون وجوبي ټیک شو لا ها نو دا موږ ویل نو ورچ ویل دی کنه مزدونه په دې باندې موږ ځان نستل کوو وځ دی بل تا وړي مضارع مجهول هم تاسو ویل نه کله چې موږ د مضارع معلومه مضارع مجهول جوړو نو علامت مضارع را مسمور ما قبل اقل فتحه ورقه ماضي مجهول او مضارع مجهول کې فرق دی چې الله من فاکل مینه زمور کولا دلته موږ حرکت دا مضارع لبا حرف مضارعات لرا زمور کو الله ما قبل اقل کسر اور کولا الله ما قبل اقل فتح اور نه على مضارع مجهول ولا قانون شپږم نمبر قانون مضارع مجهول والا چې کله موږ د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو نو فاعل مله حرکت د ضمیر ورکول ما قبل اخر لره فتحه ورکول واجب واښوي لا يقربون ما لا يفتحون لا يكرمون لا يجتنبون لا يستخرجون لا يدحرجون وين بدي يسرقون يقاتلون واښوي مضارع مجهول ولا قاعده کله چې مضارع معلوم ده مضارع مجهول جوړو علامت مضارع راغله زمو
په خپل حال باندې واښو به باندې ها نو جوړ بشي دا یسربونه بس جوړ شي او دا یفتحونه او دا یکرمونه او دا یقاتلونه یاد بشي وای یو قسمه ده هر کله چې موږ مضارع معلوم او مضارع مجرور جوړو علامات مضارع له ضمور قبل او اخر له کما کې به زمو کنه بیا دوباره ورکول د ضرورت نشته لري هغه ما قبل هغه د مخ نه فتحه او دوباره فتحه د ضرورت نشته خو شوي و چې په کم ځای کې لګا د مضارع معلوم غصغره لاله د مضارع مجهول لګنه نو بای کې مضارع مجهول ولال د قانون به چلیږي دا الله موږ یو قانون کې دی مضارع مجهول بلیکو چې ماضی مجهول لا ماضی مجهول ټکه بلی پالتا خو شو به معنی وګوره اوس ولي کوي د دې قانون نمبر 4 ضربتم انتم والا قانون ضربتم انتم والا قانون ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کی آخر میں واقع ہو جائے ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کی آخر میں واقع ہو جائے حرف کی کا زیادہ تر ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کی آخر میں واقع ہو جائے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے سوائے واو ہوا اور ذو کے سوائے واو ہو اور ذو کے ہو اور ذو اس قانون کا نام ضربتم انتم والا قانون ہے خلاصہ ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو جائے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے سوائے واو ہو اور ذو کے جیسے مثال ضربتم سے ضربتم انتم سے انتم لکھے کا نہ لگا اوئے ذیشان ہاں لکھے شابہ ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو جائے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے سوا واو ہو اور ذو کے مثال ضربتم سے ضربتم اور انتم سے انتم فائدہ فائدہ وہ لکھا تھا فائدہ اگر ضربتم اور جیسے دوسری کلمات کے ساتھ اگر ضربتم اور اس جیسے دوسری کلمات کے ساتھ ضمیر متصل ہو جائے تو واو کو واپس لائیں گے اگر ضربتم اور اس جیسے دوسری کلمات کے ساتھ ضمیر متصل ہو جائے تو واو کو واپس لائیں گے جیسے قتلتموہ طلقتموہن قتلتموہ ہاں اگر ضربتم اور اس جیسے دوسری کلمات کے ساتھ ضمیر متصل ہو جائے تو واو کو واپس لائیں گے جیسے طلقتموہن اور قتلتموہ سمعتموہ وغیرہ اگر ضربتم اور اس جیسے دوسری کلمات کے ساتھ ضمیر متصل ہو جائے تو واو کو واپس لائیں گے جیسے طلقتموہن اور قتلتموہ لفظ ہوا اور لفظ ذو میں واو اس لیے حذف نہیں ہوا لفظ ہوا اور لفظ ذو میں واو اس لیے حذف نہیں ہوا کہ پھر اسم کا ایک حرف پر باقی ہونا لازم آتا ہے کہ پھر اسم کا ایک حرف پر باقی ہونا لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں لفظ ہوا اور لفظ ذو میں واو کو اس لیے حذف نہیں کیا جاتا کہ پھر اسم کا ایک حرف پر باقی ہونا لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں بولی کرے شو بولتے اس قانون طبیعہ گورے سرنے میں دا ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کی آخر میں واقع ہو جائے اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے سوائے واو ہو اور ذو کے مثال جیسے ضربتم سے ضربتم اور انتم سے انتم بیا وہی
فائدہ اگر ضرب تم اور سے دوسری کلمات کے آخر میں کے ساتھ ضمیر متصل ہو جائے تو واو کو واپس لائیں گے، اور جیسے طلقتمون قتلتمون لفظی ہو اور اردو میں واو اس لیے حذف نہیں ہوا کہ پھر اسم کا ایک حرف پر باقی ہونا لازم آتا ہے، جو کہ درست نہیں۔ واو شو بھی مانے وس دا بل قانون چلے گا نا سب بڑی کتاب کے 20 نمبر پیج میں اندہ لکھل ہے 20 نمبر پیج بنے خو لگا آگا تو دا جان دا کے کسی باب فعل ماضی مجهول والا قانون، ماضی مجهول والا قانون نمبر کئی 5 نمبر والی گئی لکھے شاہ بھائی بیا بتانا پکور کا گور ہے وہ 20 نمبر پیج میں رہے۔ کسی باب سے اگر ماضی مجهول بنانا ہو، ہاں قانون نمبر 6 قانون نمبر 5 ماضی مجهول والا قانون، کسی باب سے اگر ماضی مجهول بنانا ہو، کسی باب سے اگر ماضی مجهول بنانا ہو تو ماضی معلوم کی آخری حرف کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے، ماضی معلوم کی آخری حرف کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے، ما قبل الآخر کو کسرہ دیں گے، ما قبل آخر پہ جانے کا نا سدا ہوئی آخر نئے امخ کے ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور ما قبل آخر سے پہلے جتنی بھی حروف متحرک ہو، اور ما قبل آخر سے پہلے جتنی بھی حروف متحرک ہو ان کو ضمہ دیں گے۔ کسی بھی باب سے اگر ماضی مجهول بنانا ہو تو ماضی معلوم کی آخری حرف کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور ما قبل آخر سے پہلے جتنی بھی حروف متحرک ہوں گے ان کو ضمہ دیں گے، اور ساکن حروف کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے۔ امثلہ مطابقی نصغر سے نصیرہ، اجتنب سے اجتنبا، دحرج سے دحرجا، نصغر سے نصیرہ، اجتنب سے اجتنبا، دحرج سے دحرجا۔ بیاوے میں قانون نمبر 5 ماضی مجهول والا قانون، کسی باب سے اگر ماضی مجهول بنانا ہو تو ماضی معلوم کی آخری حرف کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، ما قبل آخر سے پہلے جتنی بھی حروف متحرک ہوں گے ان کو ضمہ دیں گے، اور ساکن حروف کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے۔ امثلہ مطابقی نصر سے نصرہ، اجتنب سے اجتنبا، اور دحرج سے دحرجا۔ یاد بشی ہاں بلوائے مضارع مجهول والا قاعدہ نمبر 6 مضارع مجهول، مضارع معلوم سے مضارع مجهول بناتے وقت، مضارع مجهول بناتے وقت، مضارع معلوم سے مضارع مجهول بناتے وقت مضارع معلوم کے پہلے حرف کو ضمہ دیں گے اگر پہلے سے ضمہ موجود نہ ہو، اگر پہلے سے ضمہ موجود نہ ہو۔ مضارع معلوم سے مضارع مجهول بناتے وقت مضارع معلوم کے پہلے حرف کو ضمہ دیں گے اگر پہلے سے ضمہ موجود نہ ہو، اور ما قبل آخر کو فتحہ دیں گے اگر فتحہ نہ ہو، اگر پہلے سے فتحہ نہ ہو۔ باقی حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، باقی حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ داؤں پر یہ کتاب کے 25 نمبر پیج میں نکلا تھا، اس کا خان زن تو لی گئی 25 نمبر پیج میں نے مضارع معلوم کو مضارع مجهول سے اس طرح بناتا ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اگر پہلے سے ضمہ موجود نہ، ما قبل آخر کو فتحہ دیں گے، اور باقی حروف کو اپنے حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ جیسے مثال مطابقی، جیسے یضربو سے یضربو، یکرمو سے یکرمو، یجتنبو سے یجتنبو، یدحرجو سے یدحرجو۔ یضربو سے یضربو، یکرمو سے یکرمو، یجتنبو سے یجتنبو۔ یاد بشی ہاں تاغر آوڑ ہوئی دا تدریب الصرف ہاں کنگا ہاو کنا ہاں یہ نہیں لکھے کہ دین لکھے ماں سے سوائے وہ ماں دا کار کوئی ماں دیت رکھا نشتے رہے تا 37 نمبر پیج روڑ ہوئی 37 نمبر پیج روڑو 37 پیجوں تمرین باب نصرہ ثلاثی مجرد صحیح ہوئے لے دو
په دې کې به دې څه لوګي کنه چې د دینه ګردانونه نه دي ګردانونه دي لکه العبادتو دا تاسو لیکلو کنه مثلا دا بل القعود قاعده يقعد د دینه ګردان کول غواړي وای بس ګردان لا نه ټوټلی القعود صرف صغير ها قاعد يقول فقد قاعد فهو قاعد وقعد فقد فهو مقعود ما قاعد يقول اذا لم يقعد لم يقعد لا يقعد لا يقعد لن يقعدا لن يقعدا لا يقعدن لا يقعدن لا يقعدن لا يقعدن الامر منه اقعد لتقعد ليقعد ليقعد اقعدن لتقعدن ليقعدن ليقعدن اقعدن لتقعدن ليقعدن ليقعدن والنهي عنه لا تقعد لا يقعدن لا يقعد تقعد الاول سادوا لا تقعد لا تقعد لا تقعد لا تقعد لا يقعد لا يقعد لا تقعدن لا تقعدن د دینه بر صرف صغیر او دا کینه دو دا صرف صغیر صرف کبیر به دی وای او دا لاندې نه مندر د دې مساله سي دیږي صرف کبیر پړه د دینه یو کس پاسه العبادت د دینه اسم اعلی وای ټول بل کړه نه سلام شروع پشانتی پاسه شاو زر در پاسه يعبد يعبدان معبدين معابد معابد يعبد يعبدان معابد معابد يعبد يعبدان معبدان معابد 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 القعود سے فعل مضارع مثبت مجهول تکینا کینا تا ټیکا غستیا القعود سے فعل مضارع مثبت مجهول اسم تفضیل مؤنث الطلب سے اسم تفضیل مؤنث ها الستر سے فعل امر حاضر مجهول موقت بانون داغی دے خفیفہ امر حاضر مجهول امر حاضر مجهول امر حاضر مجهول څنګه تراولای امر حاضر مجهول څنګه څنګه لولای لتون سور کنا دا لتستر کا او موقت بانون داغی دے خفیفہ درې څنګه وایو پاسه لتسترن لتسترون لتستری البسط سے اسم ظرف پاسه مبسط استاد په کتاب دا وته لاولې څنګه ورته لیکي دا په کوم کې بیا لیکي او النقص سے فعل نہیں غائب معلوم وقت بانون داخل خفیفہ النقص سے فعل نہیں غائب معلوم لاولې څنګه لا ينقص کنا لا ينقص مدينه مؤکد بانون داخل خفیفہ پنځه څنګه ولا لا ينقصن اولین څنګه لا ينقصن دا شابه هو لا ينقصن لا انقضن القعود سے فعل جاد منفی ملم مجهول القعود سے پاسے العبادة سے فعل مستقبل معلوم مؤکد بعلام تاکید ونون تاکید استقبلہ لا ينصرن جدا بس شي پاسه ها والنقض ان الستر سے اسم مفعول سکے اسم مفعول مستور مستورات ها بل وای الطلب سے فعل مستقبل معلوم مؤکد منفی بلند معلوم منفی بلند لن معلوم لن صورت ہے جدا بس جی پاسے لن يطلبا بل مل کرے لن يطلبا پاسے چ نہیں ویلے بگے لن يطلبا لاولین سے کرا لن يطلبا تا ویلے بل جنے پاسے چ نہیں ویلے لن يطلبا شابه دلانی شکی تو کو رہے لیبسط نان وزن وایا
لیفعلنان د صيغې ته ګورئ ښه او ضرورت یې متاسو مال جواب راکوئ حروف اصلي به خیا باسین وا حروف زائده للاشتقاق به خیا لام دې پکې یا دې پکې نون دې پکې الف دې پکې خاجي وز دا زائده للاشتقاق دي کنه اغلب باب دي زائده للاشتقاق په سي اقسام کې څه لري شش اقسام کې هفت اقسام کې صحیح ہے هفت اقسام کې سره صحیح ہے بیا صيغه سره باب سره دا بحث ورے لام مکسوره به په اوله کې راغله نو امر دی امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکید صيغه جمع مؤنث غائب بابو بسط يبسط نصر لا ينقضان وزن لا ينقذان لا يفعلان ماذا نون قاف صاد نون قاف زائده لام يا او الف نون او زائده الاشتقاق دي کنه اغلب باب دي سه اقسام کې فعل شش اقسام کې هفت اقسام کې صحیح او بیا باب نو بحث فعل مستقبل معلوم فعل مستقبل معلوم وفعل مستقبل مجهول مؤکد بانون داخله ثقيله صيغه تسنیه مؤنث ده مذکر تسنیه مذکر غائب او باب لا يفعلن ماذا او زائد للاشتقاق لام الف یا نون او زائد برای اشتقاق پکې نقل باب پکشته سه اقسام کې او دا کې شش اقسام کې هفت اقسام کې بحثو نہیں غائب مجهول او صيغه جمع مؤنث غائب باب سره طلبه دا ټول معنی بولی کوي دا ټول لا بولی کوي سره 15 سیدی دی بولی کوي ټول ټول بولی کوي لاندې صحیح ده اگر داونه بزوت کوي اوس پدې کې دا بل پیج دا کړداونه نه 38 پیج دا 38 پیج دا کړدانونه او د دې دا سری دا بزن تاسو فکر کې یاد کړئ ما دا سبا اور وایسو خو شو باندې ما دا اور وای لکه دې تاسو په فکر کې یو پیج او ته ما دا اور وای لکه دا 38 پیج تاسو نن یاد کړئ فکر کې ما دا سبا اور وای بیا 39 پیج فکر کې بیا دوی ما دا اور وای ٹھیک شو نا زئی صرف دا 15 سری ولي کوي انوري سومري کوي دا کار دی بس نور دا نه والا